الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. قرآن کریم چونکه الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د وحی په ذریعه سره نازل فرمایله ده، نو اټولو نه اول د وحی په باره کې یو څو ضروری خبرې پیژندل پکور دي. هر مسلمان ته دا خبره معلومه چې الله پاک انسان د دنیا ته ازمایش د لپاره راستوله ده او هغه په ذمه باندې څه فرایض لګولي دي او پورا کائنات د دې خدمت کې الله پاک لګوله ده. لہذا دنیا ته راتلو نه بعد انسان د لپاره دوا کارونه ضروری دي. یو دا څنګه د کائنات کې او په دې کائنات کې چې کوم پیدا شوي شیان دي دا صحیح دي نه کور وغلی، او دویمه دا غدا چې په دې کائنات استعمالولو کې د الله تعالی احکامات خپل مخ ته کیږي او د څه حرکت ونه کی چې الله جل شانه د مرزه خلاف هغه استعمال کی. نو دا غوډوړو کارونو لپاره انسان ته د علم ضرورت ده. اندی واجنه چې کله څو پر انسان ته دا معلومه نه وي چې دا کائنات حقیقت څه ده او دغه کوم شي څه خواص دي او څه طریقې سره به دینه ته فایده غلي، هغه وخت پرې هغه د دنیا یو شای هم خپل فایده کې صحیح په استعمال سره نشي وروستله. او څه کله هغه ته دا معلومه نه وي چې الله تعالی مرضی څه ده او کوم کارونه هغه خوخوي کوم کارونه هغه نه خوخوي، هغه وخت پرې د الله تعالی د مرزه مطابق زندگی تیروله نشي او ممکن هم نه ده. نو الله جل شانو انسان پیدا کړو او سره درې شیونی پیدا کړلو چې هغه په ذریعہ سره بده دا خبرو علم حاصلوي. یو د انسان حواس یعنی سترګي، غوږونه، خوله، لاس یعنی لسونه، خپې، او دویم عقل او دریم هغه وحی ده. انسان ډېر شیونه هغه حواس سره معلوموي او ډېر شیونه عقل سره معلوموي او ډېر شیونه داسې دي چې کله د غوړدوړو سره حواس او عقل سره نه معلوموي نو هغه به ته وحی په ذریعه سره معلوموي. نو د علم دغه درې وړه ذرایع چې کوم دي د هغو ترتیب دغه ده چې په دې کې هر یو د لپاره یو خاص حد ده. یعنی بعض شیان داسې چې هغه ته سترګو سره څه معلوموي نو سترګو سره ډېر شیان معلومیږي او بیا بعض داسې شیان دي چې هغه په سترګو سره نه معلومیږي، هغه دپاره بیا عقل ضرورت وي. مثلا یو دیوال څه سپین ده هغه چې ته په سترګو باندې وګورې چې سپین ده هغه ته د عقل ضرورت نشته ده. که ته سترګې پټې کړي او لاس په لګایي څه ته وایي چې زه سپینواله ورسره معلوم کړو دا ورسره نه معلومیږي. او ځنه شیان داسې چې هغه سترګو سره نه معلومیږي بلکې عقل سره معلومیږي، لکه دا چې دا دیوال ټوټ جوړ کړی ده نو هغه په سترګو سره نه معلومیږي، دا بیا په عقل سره معلومیږي. او بعض بیا داسې شیان دي چې هغه سترګو عقل سره هم نه معلومیږي، هغه دپاره د بل شي ضرورت وي چې هغه ته وحی ویلی شي چې دغه شی د الله د رضا مطابق به څنګه استعمالوي. دغه دیوال چې دې باندې مونه الله پاک څنګه رضا کېږي چې استعمال کوو څنګه خفه کېږي، نو اندې شي ته وحی ویلی شي. او وحی چې کوم د الله پاک د دې لپاره خپل مخصوص خلق منتخب کړي چې هغه ته پیغمبر ویلی شي او پیغمبر باندې خپل کلام نازل کړی، اندې کلام ته وحی ویلی شي. نو وحی د انسان لپاره هغه اعلی ترینه ذریعه د علم ده چې هغه سره د زندګۍ متعلق هغه سوالات او جوابات حاصلوي چې هغه په عقل او حواسو سره نشي حاصلولی. خو د دې علم حاصلولو دپاره ضروري دغه چې صرف عقل اور حواس څه حواس خمسه دي دا ته کافي نه دي بلکې بنیادی طور باندې د وحی ضرورت او ته پیش ولو. څه کوم ځکه عقل کور نه کوي، کوم ځکه حواس خمسه کور نه کوي، ازو کې بیا وحی ضرورت ده. نو وحی د دې لپاره الله جل شانه خپل خلق خو خولو چې هغه ته پیغمبران ویلی شي. نو پیغمبر باندې به هغه وحی راتلله چونکې وحی او رسالت دا یوه داسې مقدسه سلسله ده
صدا سلسله الله جل شانو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ختم فرمایلی دا. اوس دینه بعد په یو انسان باندې هم وحی نه کیږي او نه دی وحی زوراشتو دا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې به مختلفو طریقو سره وحی راتله. دی بخاری شریف یو روایت کې راځي حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ایوی پری حضرت حارث ابن هشام رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې تو باندې به وحی څنګه طریقې سره راتله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې کله خمو باندې دا وحی غنټه جرجنای او غنټی سو تیر شي ټلی سو تیر شي هغه اواز په شکل کې بوا دی وحی دا صورت دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات سختو. او څکه له دا سلسله ختم شوله نو صدی اواز کې به کوم اواز راتللو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ټول شای به مو یاد کړو. او کله به فرشتہ ایمو په مخ کې دی و انسان او د سړی په صورت کې راتلله. او یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی وحی اواز د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی غنټه اواز په شکل کې وو یعنی دې سره تشبیه کړه. نو شیخ محی الدین ابن عربی رحمت الله علیه مطلب دا بیان کړیا سو دی وحی اواز غنټه په شون دی به مسلسل لکه څنګه بټلی وا څټله اواز څنګه مسلسل وی نه دی هغه پاتې نه لګي چې دا اواز کوم طرف نه روانه هر طرف نه دی هغه اواز لګي. اندانو من به دی وحی اواز زمو چونکی کلام الهی اندا خصوصیت ته چې دی هغه یو طرف نه معلوم مگر مسلسل به اواز وو نو جهاد په معلوم نه وو. دی واجینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې تشبیه هغه غنټه سره ور کړل. او څکله په داسې طریقې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وحی نزل دل نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ډېر زیات بوجو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي سو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ساخ جمی کې موقع تر څکله به وحی باندې راتله نو د ساخ سړه په موسم کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څکله وحی ختم شول نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تندی مبارک باندې به خلا موجوده وا. او یو روایت کې راځي حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي څکله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وحی نزل دل نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سلیوی ودرېدله او د مخ مبارک څکوم نور او اب بدل شولو دی خجوري دی څنګه په شون دی بزیر شولو او د مخکینی غخونه څکوم دی سړی دی واجنه به یو قسم ته پته کیدنی شروع. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بدوره زوته خلارو ولا څنګه به یو قسم ته کتری دی موتیون او د ملغلرو په شکل کې ون تلیدلو باندې شروع شولې. نه دی وایي څکوم دا کیفیتو بعض اوقات کې به دوره سختو سو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم زناور باندې نو سو زناور به ورلون دي کینستلو. او وی پیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل سر مبارک حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه په تلای باندې یخو په دې حالت کې هغه باندې څکله وحی نزل دله نو حضرت زید رضی الله عنه پتون قریب دي ته هغه موت شي یعنی دور هغه زور ور باندې. او کله کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی وحی د سی الګ غندي आवाज وو یعنی د سی आवाज بو څنګه به نور خلکو هم ورېدلو. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی وحی نزل دله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ مبارک مختب د میچکایو یو قسم د بوزوغ دی وا هغه आवाज بوریدل شو. دغه دی وحی یو صورتو وحی دویم صورت دغه او د فرشتہ په کوم د انسان په شکل کې برتل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او د الله تعالی پیغام به وروړلو. او د سې موقع باندې عموما حضرت جبرئیل علیه السلام د مشهور صحابي حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه په صورت کې برتللو. البته بعض اوقات کې به نور صورتونو کې هم تشریف وروړلو. بهر کیف کله به جبرئیل علیه السلام انساني شکل کې وحی وروړله او نزول دی وحی کول دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی پر اټول اسون صورت باندې غو دي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته زیات تکلیف نه وو. او دی وحی دریم صورت دغه جبرئیل علیه السلام په کله دی انسان په شکل کې نردلو بلکې اصلي صورت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم درغله دا خدای دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عمر کې صرف 3 پیری شوی دی. ایوی پیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام اختم کې زون خیال د سکلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی زته مو خپل زون وخیا. دویم څکلا معراج تا او دریم د نبوت بالکل ابتدایي زمانه کې څکلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلو شروع نه په مکه مکرمه کې په مقام اجیاد د زونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړه دا دوی وکی زګمی د صحیح سند نسبی دي. البته د اخیری څه مقام اجیاد کې دا سندن کمزوري ده خبره دی واجنه د مشکوک هم ده. او څلورم صورت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وحی بو ترتل برای راست و الاپوک بغیر دی وسیتین الاپوک سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم کلمی شوی ده. او دا شرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د بیداری په حالت کې صرف ایوی پیری یعنی د معراج په وخت کې الاپوک پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله پوسه زون د وخت او البته ایوی پیری خو په ذری سره هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره الاپوک خبري کړی دي.
او دی وحی پنځم قسم کوم دا اداغه جبرائیل علیه السلام بکله کلا یو صورت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یعنی نو رغلا بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زړه باندې به یو قسم ته القا غندي وشولا سدیتا نفس فی الروع یلشی کله کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته زړه ته د خبري روغللې بهرحال وحی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه پنځو قسمونو کې رغلی دا اوس قرآن پاک کله نازل شو دا ایدی تاریخ څه دا نو قرآن پاک اصل کې کلام الهی دا ایدی واجنه دا اولنا ازلنا په لوح محفوظ کې موجود دا قرآن کریم ارشاد دا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ سوره بروج 21-22 آیت نمبر آیات تا صدا یو قرآن مجید دا او لوح محفوظ کې موجود دا بیا لوح محفوظ نه علا پاک دا نازل کړو اوالی پیری پورا قرآن پاک لوح محفوظ نه اول اسمان تا را نازل کړلو ساغتا بیت العزت یلشی دیتا بیت المعمور هم یلشی کعبه تا بالکل سیده سید مخه دا د فرشتو عبادتگاه دا دیسو تا علا پاک دا قرآن پاک را نازل کړلو او لیلۃ القدر و دا بیا دویمی پری قرآن پاک څخه نازل دو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې لګ لګ زوی په زوی باندې کله ضرورت وو الله پاک لګ لګ نازل کړیا تر دې پورې چې درويشتو کولو کې دا پورا قرآن پاک الله پاک نازل کړلو دا ادوا سورتونه په خپل باندې قرآن پاک د دې اندازې بیان نه پاتې لاګي دینه علاوه نسائی بهقی او حاکم و غیره حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ډیر روایتونو سره نقل کړی دا چې دغه خلاصه دا قرآن کریم اول پری په ایوز باندې آسماني دنیا ته نازل شو دا بیا دویمه پری بتدریج پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حسب ضرورت کوم ځن کې توره ضرورت کله به دی آیات ضرورت کله به دی پورا سورت ضرورت نازل دوبه نو قرآن کریم اول پری آسماني دنیا ته پورا نازل شولو دی کې حکمت دغه او امام ابو شامه رحمت الله بیان کړی دا سو قرآن کریم وچتوالا او دغه شان ظاهرول مقصود وو او فرشتو ته دا خبره خیونی وا صدا دی الله تعالی اخیری کتاب دا څنګه دی زمکه ول خلکو دی پرا دی هدایت دی پرا نازل کړل شو او شیخ زرکانی رحمت الله علیه دا نقطه بیان کړی دا صدا دارمنا دوی پری نازل کړل شو دا دی واجینا څ خلکو ته دا خیالو څ دی کتاب کې هیڅ شک او شبهه نشته دا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه مبارک باندې یعنی زړه مبارک نه علاوه دا دور نور زینو کې محفوظ ده څنګه یو لوح محفوظ ده او یو په بیت العزت څنګه ته بیت المعمور هم رشي په دې باندې تقریبا اتفاق ده سو قرآن کریم دویمه پری تدریجن نزول شو ده یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځل مبارک باندې د دې آغاز وشولو څکله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر تلويخ کولو نو په دې وخت کې د صحیح کول مطابق د لیلۃ القدر وو او دینه څو کولو بعد بیا غزوه بدر پیش ولو خو دا شپه د رمضان المبارک کوم تاریخ وو دې مبارک څه یقیني خبرې پاتې نشته دا بعض روایتونو کې راځي چې د رمضان ولا سما او بعضو کې راځي چې نو سما او بعضو کې راځي چې وشتما شپه وا مختلفو روایتونو کې یعنی معلومیږي اوس اټولو اول آیات کوم یو نازل شوی نه د صحیح کول مطابق پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن پاک کوم اولنې آیات باندې نازل شوی دا هغه سوره علق ابتدایي یو څو آیاتونه دي بخاری شریف کې حضرت عائشه رضی الله عنها واقعا بیان فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کله څه وحی نزلیدله نو د رختونی خوب په ذریعہ سره هغه ابتدا او توشوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خوب کې وحی راتله څنګه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلوت اختیار کړلو عبادت په شوق باندې به بغا په دې دوران کې غار هرات تتللو او څو شپې بیا ځکه عبادت کې تیروالی مشغول بو کې تدی پوری څه ایواوريزي او پاندی غار هرات کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الا پوک طرفنا یو فرشتہ وروړه څه هغه اټول اولنې خبره او تدا وکړه چې اقرا ته وایا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي زخه یون کنه نو موتزدادي دینه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انده واقعیا په خپل باندې سبموته په دې جواب باندې فرشتي هغه ونی والا او مته دوره قدر زور وکړلو انتهایی زیات زور وکړلو به زپریک دیوالو به مته به وایي اقرا وایا ته مو دلته چې څه یون کنه
فرشتي بیا ځونی ولو مو ته دوره زیات زور وکړو انتهایی زیات زور مو ته وکړو بیا یې پرې دول مو ته اقرا مو بیان دا جواب وکړو زه خيون کنه یم مو څه علم نشته دا مو څه سبق نه دی را نه درې مې پرې بیا مو ته اندانو مو زور وکړو او بیا ورته اقرا بسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم څه معنی دا څه تویا دی پروردګار په نامه باندې څنګه ته پیدا کړی څنګه انسان یو مورا ویني نه پیدا کړی دا او د تورب اټول نه زیات کریم ده دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شوی اولنی آیتونه دي دینه بعد درو کول پرې به وحی سلسله باندې اندی زمانه ته فطرت وحی زمانه یې شي بیا درو کول نه بعد اندغه فرشتہ څغاره هیرا کې رغلی وا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اسمان او د زمکی په ماس کې په نظیر باندې روړله هغه د سوره مدثر آیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اورولو او دینه بعد دی وحی سلسله شروع شوله بهرحال نو دا دی وحی سلسله دا اوس قرآن پاک کې دا هم رتی څه فلانکای سورت لیکلوي مکیه مدنیه اوس مکی سورت چوتل شي مدنی سورت چوتل شي مکی سورت څه خصوصیات دي مدنی سورت څه خصوصیات دي دا به ان شاء الله مختمو بینو خو بهرحال دی وحی متعلق څه کومې ضروري خبرې وي هغه مو بیان کړلې دا قرآن پاک څنګه طریقې سره د دې حفاظت شوه ده چا په زمانه کې شوه ده وحی چا لیکله څنګه طریقې سره لیکله د اټول په مو بیانو نو په دې ویډیو کې څه کومې ضروري خبرې وي ابتدایي نو انشاءالله مو کوشش دا کوو چې مخته مو د قرآن پاک ترجمه ورکې شروع کو تفسیر شروع کو امید لرو انشاءالله څه دا خبرو باندې به تاسو پوه هم د خپله به واورئ هم او د دې مخته پیلو کولو کوشش دا کوئ چې مو تاسو کوم الله پاک قرآن پاک مو تاسو باندې رستوله ده نو هغه مو تاسو معلوم هم شو او د دې حقیقت باندې مو تاسو خبر شو الله تعالی د مو تاسو ټولو ته باندې پوهه نصیب کی عمل نصیب کی ان شاء الله تاسو مو سره دا ویډیو وره هم او تاسو دا شیر کوي هم په دې ذریعہ سره مو کوشش دا کوو چې مو خپل مانس کې دا یو ربط وي یک قرآن تفسیر سدي قرآن پاک یعنی ترجمه به مو کوو او کوم ځکه کوم مسائل ضرورت ابو ان شاء الله کې مو بینو واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.